پاکستان په 1940 کې آزاد شو، خو د ازادېدو سره سمدستي حکومت یو داسې فیصلې شروع کړې چې د جمهوریت، وفاق او د قومونو د خپلواکۍ خلاف وي. په دې فیصلو کې تر ټولو نه لوی قدم په 1955 کې پورته کړل شو چې هغې ته 1 یونټ سکیم ویلی کیږي. په دې صوبه کې مغربي پاکستان ټولې صوبې لکه سند، بلوچستان، سرحد د نن سبا پښتونخوا، بهاولپور او نور ریاستونه ختم کړل شول او یو واحد صوبه جوړ کړل شوه. ظاهراً دا ویل کېدل چې دا د انتظامیې د برابرۍ لپاره ده او د مشرقي او مغربي پاکستان ترمنځ توازن راوستل غواړي، خو اصل کې دا د دې لپاره شوی چې په مشرقي پاکستان کې د خلکو اکثریت بې اثره شي او په مغربي پاکستان کې پنجاب مضبوط شي. او د دې منصوبې د شاته زیات تر هغه زورور افسران او فوجي مشرانو د کومو چې زیات تر پنجاب سره تعلق و. پښتون مشران لکه خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان، ولی خان، مفتی محمود او شیرباز مزاری د اول ورځې نه د 1 یونټ سخت مخالفت وکړ. د دې رهنماو دا وینا وه چې دا سکیم د بلوچیانو، د سندیانو او د پښتنو د شناخت ختمولو دپاره دی. دوی ویل چې د دې سره به د خلکو کلتور، ژبه، ثقافت ختم کړل شي او هر څه به د پنجاب په کنټرول کې شي. او باچا خان په کلکو الفاظو کې دا وینا وکړه چې موږ د انګریز غلامي ځکه نه ومنلې چې هغوی زموږ شناخت ختمول غوښتل، نو موږ اوس د خپلو خلکو دا ظلم ولې ومنو. ولی خان دا دوکه بللې وه او ویلي چې دا د یو قوم د حکومت کولو سازش دی. د 1 یونټ شاته جنرال ایوب خان، صدر سکندر مرزا، غلام محمد او چودھری محمد علیو د دوی په وجه باندې د مشرقي پاکستان اکثریت کمزوري کړل شو او د وړو صوبو طاقت او وسایل هم مرکز ته ورکړل شول. په پښتونخوا کې د 1 یونټ خلاف عام ولس، سیاستدانانو او طالبا سخت احتجاجونه وکړل. نېشنل عوامي پارټي یعنی د نن وخت ANC دیتا د جمهوریت خلاف سازش ویل او PSF یعنی پښتون سټوډنټ فدریشن به مسلسل د دې خلاف مظاهره کولې او خدای خدمتګار تحریک دا یو نوې غلامي ګڼله. اخرکار په 1980 کې جنرال یحیی خان د ولس په زور او د مشرقي پاکستان د مخالفت لوجې 1 یونټ ختم کړو، خو هغه وخت پورې دې منصوبې ملک ډیر زیات کمزوري کړي، تر دې پورې چې د مشرقي پاکستان د جدا کېدلو بنیاد هم مضبوط شوی. د 1 یونټ نه موږ ته دا سبق ترلاسه کیږي چې قومونه په زور نشي کنټرول کېدلی او که د خلکو حقونه او شناخت ختم کړل شي نو اتفاق نه پیدا کیږي بلکې نفرت او بغاوت پیدا کیږي. اصلي وفاق دا دی چې هر یو قوم ته په خپل ژبه، په خپل ځمکه، په خپل سیاست او په خپلو وسایلو باندې برابر حق ورکړل شي او پاکستان هم هله مضبوطېدی شي چې کله وړې صوبې شریک اقتدار ولري، غلامې نه وي.